بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو موږ دا خبره شروع کړې وه چې هغه عقاید هغه مسائل کوم چې د اهل سنت والجماعت پہچان دی او کوم چې د اهل سنت والجماعت سره نور خلکو اختلافات کړي دي لکه کرامیه او د شات معتزله او روافض او شیعه د هغه مسائل چې دا واضح کوي نو پدې کې پرون سبق هم دا ویل شو چې په صحابه کرام باندې موږ صرف او صرف د خیر حکم لګاو او په هیڅ یو صحابي باندې بل خپل طرف د موږ د خیریت او د شریعت حکم نه لګاو دغه شانتي موږ د ټولو صحابه کرام باندې زمونږ دا یقین او دا چې دوه هر قسم ګنا نه الله تعالی محفوظ کړی دي معصوم نه دي او محفوظ د ګنا نه دي یدونه خلاول ګناه شوی نه دی که شوی دی نو دوه ګناه قبول کړی دی او الله تعالی نه دوی توبه وستلې ده الله تعالی دوی توبه قبول کړې ده دنیا نه چتلې دي په داسې حال کې ته دي چې الله تیم راځي دوی الله هم راځي او موږ د خپل طرف نه یو صحابي له بل صحابي باندې فوقیت نه ورکو بل کم چې دی هغه دی او د لسو کسانو عشره مبشره او دغه شان د حضرت حسین حسن رضی الله تعالی عنہ د دوی د پاره الله تعالی د جنت زیره کړل نو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنت زیره په یو مجلس کې دی ور کړل دا جنتیان دي و شیعاګان چې دي نعوذ بالله نعوذ بالله حضرت عمر جانو حضرت ابوبکر جانو حضرت دو ظالمان دي او ظالم چې جنت ته بنځي او موږ نه دا زموږ عقیده ده چې د جنت دي دا شان دي په دې مسایلو کې یو مسله هغه د مسال الخفین ده چې د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې مسال الخفین دا جایز ده او په دې کې چې کوم روایت نقل کړل شوې دي نو دا د حضرت علی رضی الله عنه په کوم نقل کړل شوې دي او دا د ابوبکر رضی الله عنه په کوم نقل کړل شوې دي تر دې پورې چې حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ما او یا صحابه کرام نه دا مسال الخفین نه نقل کړی ده نو بری باندې یو قسم له اجماع مناقض ده او رافض شیعاګان هغه مسال الخفین نه مني انا مني نو موږ لکه ته څنګه راځه تل عمل کوي حضرت علی په خپل باندې د مسجد د موضوع مسجد دا ثابت ده او دا نه په روایت ثابت ده ته بیا څنګه نه مني دا هو بیا زمخته ونرى المسح الخفين في السفر والحضر او موږ اعتقاد لرو د دې خبرې چې مسح الخفين یعنی په موضوع باندې مسح کول په سفر او په حضر باندې کې جایز نور خبرې اترې تاسو د فقه په کتابونو کې کړي دي چې مسح الخفين د موضوع لپاره دغه چې کوم دي دا غي لپاره شرایط چیرې سخینین دا بلکه ولاړی بوي او مسلسل تلل به بګيږي او به باندې جذب کوي دا ټول شرایط دا ویلي دلته لانه وان كان زياده على الكتاب واذا اگر چې زیادت ده په کتاب الله باندې ځکه په قران مجید کې کوي چې وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين چې تاسو درې او فغسلوا وجوهكم وارجلكم چې دا پر فغسلوا باندې عطف ده د فغسلوا د لاندې داخله د سخبي انځي نو دا مثلا خو اگر چې په کتاب الله باندې زیادت ده لكنه بالخبر المشهور لیکن دا په خبر مشهور سره ده او په خبر مشهور په سره په کتاب الله باندې زیادت جایز ده وسئل عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن المسح الخفين هذا پیغمبر صلی الله ده حضرت علي دا مسح الخفين په باره کې تاسو کړل شو فقال فرمایل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ايام ولياليها للمسافر ويوما وليله للمقيم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسافر لپاره 48 غنټې 72 غنټې یعنی 3 شپې او 3 ورځې دا مقرر کړی دي او د مسافر د مقیم لپاره یو شپه او یو ورځ او دا تاسو ول د ویل دي چې کله انسان بیا ودس شي د بیا ودسې نو ورسته بل ټیم جنا شروع کی نو ګوره دا روایت حضرت علی رضی الله عنه په خپل باندې نقل ده او شیعاګان چې کوم وایي چې موږ د حضرت علی خبره منو او دا نور چې کافر غړي دا خبره نه مني او مسل خفین یقین نه لري هغه وروى ابو بکر رضی الله تعالی عنہ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ابو بکر عنہ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل دي رخص للمسافر 3 ايام وليالين
چې د مسافر د لپاره د موضوع د مسې 3 شپې او 3 ورځې مهلت ته وللمقیم يوم وليله اذا تطهر کله چې د پاک شي یعنی او د سوګي فلبس خفي او موزي واغوندي یعنی الته تاسو په فکر په کتابونو کې ویلي دي چې د موزي د اغوستلو لپاره دا شرط دی چې د او د سوي کړه یا به خپل انځلي اول خپل انځل او د خپل انځل نو ورسره نور او د سوګو په وینځل او چې کړه په دغه مات موزي په خپل کړه او د او د پورا کولو پورې د او د او پورا کولو نه مخکې دا او د خپل نه مات کړه نو دا موزه د اغوستل سي دي په قوانه ايمسح عليهما چې د مسکه بیت باندې وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى أدركت 70 نفرا من الصحابة يرون المسح على الخفين وما 70 صحابه کرام لیدلي دي چې هغه په مسح على الخفين باندې اعتقاد لرو ولهذا قال ابو حنيفه رحمه الله تعالى ذري وجنه امام ابو حنيفه رحمه الله عليه فرمای ما قلت بالمسح على الخفين حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار چې ما تر هغه وخت پورې په مسح على الخفين باندې قول نه کو سو پورې چې ما ته د سیدا ظاهر شو لکه څنګه چې دوره د غرانا ده ان دوره پرانا کې د چا شک نه د قشات ما ته چې کله دا روایت ده سي معلوم شو اما د سي دا شو چې لکه دا دوره د غرانا په شان دي نو ما بیا په مسح على الخفين باندې قول وکړو وقال الكرخي رحمه الله تعالى أخاف الكفر على من لا يرى المسح الخفين وإذا امام کرخی رحمت الله علیه چې کوم کس مسح الخفين اعتقاد نه لري نو ذبا باندې کفر لري کومولي لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر زګه چې بدیږي چې کوم آثار راغلي دي د مسح الخفين مبارک چې کوم احادیث راغلي دي دا گویا کې حد تواتر ته رسیدلی او د متواتر سنت انکار کوي نو دا خلک کفر ته رسیدي وبالجمله واخلاص خبر على لكن خلاصه دا شولا چې من لا يرى المسح على الخفين فهو من اهل البدعه چې کم کس د مسح على الخفين اعتقاد نه لري نو دا بدعتي دي حتى سئل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن اهل السنه والجماعه چې دا انس بن مالک نه تاسو کله شو چې د اهل السنه والجماعه عقیده دغه سره علامه سره ناردوي فقال ان تحب الشيخين چې د شیخین سره بمینه ساتل ابو بکر دانو حضرت عمر شیخین دي ولا تطعن في الختنين او د فزمان ته پیغمبر اسلام چې کوم دي حضرت عثمان دانو او حضرت علي رضی الله تعالی عنہ چې د پیغمبر علیه السلام د لوریانو خاوندان زمان ورته وي نو بدو باندې وتا نه لګي او درې متم سال الخفين او په موضوع باندې مسح کول نو دا درې کارونه چې دي نو دا اهل سنت والجماعت عقیده ده بل ولا نحرم نبيذ الجره او منګه حرام نه غړو نبیز د منګي په نبیز تمر د جره او د منګي ته ویل کېږي د خاورونه لکه سره کودرین نو کې کنه د سلو کې په پیغمبر سلام په زمانه کې همو نو آی به شل کو چې دغه په کوا چولې او کجوري په کوا چولې یا په کوس کوا چولې او د شپې نه په کوا چولې او چې دا به سار د په پای کې لقون غوند کې پیدا شو نو دغه بدن له قوت ورکې طاقت ورکې نبیز تمر او نبیز زبیب ورته ویل کېږي نو سو پورې چې دا نشنه پیدا کوي کنه او دې کو خټ نه راغله نو دا زمونږ په دې باندې جایز دي کاغه لګي او کډی وي خو چې کله به نشه راغله نو زمونږ باندې بیا دا نبی سو تمر او نبی زبیب چې دا حرام دي چې نشه پکې رااله نشه پکې کله راځي چې کله دا ډیر وخت پورې دا پاتې کړل شي او په دې باندې زګ راشي لباس تر به لاندې لړ شي نو دا زمونږ باندې بیا صحیح دي پوښوي او دغه چې کم دي سورته وي شیعاګان نو هغه د نبی تمر او نبی زبیب هغه چې مخدل د شپې نه کېږي سهار هغه څخه نو دا چې دا وي حرام دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ابتداء اسلام کې د دې نه منع کړی و چې خلکو د شراب نه او دغه لوخونه پیغمبر علیه السلام منع کړو دا لوخي مو ټول مات کړي خو چې کله بیا پته ولګي دا چې خلکو هغه نفرت وس پزلونه کې مستقیم شو برابر شو نو بیا پیغمبر اسلام کې دغه لوخي استعمالوي دا سوجو استعمالول شي ولا نحرم نبيذ الجره او نم حرام او نبيذ د منګي دا کودرین منګي او هو هغه څنګه له او څه مطلب دی ايوم بد تمر او زبيب في الماء چواچول شي کجوري یا وسکي په وبو کې فيجعل في اناء من الخذف او دا لا وګرځول شي کې او د شي په د خاور په لوخي کې خذف دا ویل کېږي دا پخې خاور لوخي موږ ته په پښتو کې کودر والوي فيحدث فيه لدغ فسراش فيحدث فيه لدغ فسراش بديك لغتيزي كما في القفاع لغسنگ جدا وربشو بو وربشو بو تواتو پای کې كانه نهي عن ذلك في بدء الاسلام چې بديك
منع کړل شو د اسلام په ابتدا کې ولې لما كانت الجرار اواني الخمور ځکه چې د جرار دغه کودرین لوخي د خاورو د لوخي دا به د شرابو لپاره استعمالېدل ثم نسخ بیا هغه منسوخ کړل شو فعدم تحریمه من قواعد اهل السنه نو د دې هغه نه حرام والته دي نو دا د اهل سنت والجماعت دا عقیدون دي پوښښ د قواعد لري چې د خلاف للروافض او روافض په دې کې د نام دا کې دوی چې دا دغري ناروا دي وهذا بخلاف ما اذا اشتد وصار مسكرا واذا بخلاف دي نه چې کله دا نبی تمر او نبی زبیب دا اوخټ کیږي او دا نششي نشپه کې پیدا کی نشيشي نو فإن القول بحرمة قليلة كان وكثيرة مما ذهب إليه كثير من أهل السنة والجماعة چې وای کله دا نبی ز تمر او نبی ز زبی پدې کې لا نشنه راغلي او بدی کو خټ کېدل نه راغلي نو دا څنګه ویل باندې جایز دي کچا دغه نبی ز تمر او نبی ز زبی د شو چې بدی کو خټ کېدل لا دا او خټ کېدو جوش پکې راغې او دا نشه پکې پیدا شولا یعنی انسان لري نشه کوو نو بیا په دا وخت دا باندې هم حرام دي هغه لګوي او کړی دي پوښوي ولا يبلغ ولي درجه الانبياء زمونږ عقیده دا چې ولی د نبی درجه ته نشي رسیدي ولی د نبی درجه ته نشي رسیدي که ولی هر څونه ولایت تلندا وږي خدای د نبی هغه درجه ته دا نشي رسیدي بعض کسان هغه وایي چې لکه دا دغه چې کنه دا ولی د نبی نه موچت کړي اوس په نبی او ولی کې څه فرق دی او د نبی کوم هغه خبرې دي چې کوم په ولی کې نشته نه لئن الانبیاء معصومون نمبر خبره ده چې انبیاء چې دا معصوم عن الګناه دي عن الخطا دي یعنی دونه هیڅ یو ګناه چې نه صادریږي هیڅ یو خطا دي نه صادریږي او د ولی دا معصوم عن الخطا نه دي یو وجدار چې نبی چته دی ولینه دویم مأمونون عن خوف الخاتمه دا نبی درجه څخه اوچته ده چې دوی دا خاتمین یې نه چې دا مأمون دي یعنی دا په نبی باندې دغه نشي کېږي چې دا خاتمه بال ایمان بونه شي اولی دي نه ده خو چونکه انسان دې د پته نه لګي چیرې کې دې اوس خدای خره متقی دی پرهیزګار دی خو چې او ورستو د پته خاتمه بال ایمان درې کیږي او کنه کیږي دریم نمبر مکرمون بالوحی چې دا نبیان زګه غوردي چې د دوی اکرام کړل شوی دی د وی بذریعه سره عزت ورته ورکړل شوی دی وی بذریعه سره او د دغه نه شوی او مشاهده الملک او بل چې لکه د نبیانو فرشتي لله اولیانو فرشتي لله بل دریم سره پنځم نمبر مأمورون بتبلیغ الاحکام وارشاد الانام چې دا پیغمبران الله تعالی مأمور کړی دي احکامات خلکو ته درسولو او د مخلوقاتو د رهنمایي لپاره بعد الاتصاف بكمالات الاولیاء او بل دا کنه چې لکه دغه چې کوم او د اولیاء چې کوم دغری صفات دي نو هغه صفات الله تعالی دی نبیانو ته هم ورکړي دي نو ګوره په ولی چې کوم صفات دي نو هغه صفات په نبی کې هم موجود دي او په نبی کې د ولی نه علاوه نور صفات هم موجود دي چې هغه دغه چې ته وਹੀ کولېږي او فرشتي په سره دي فرشتي اني دغه شانتي هغه د احکام د مخلوق د احکام رسي او دا خبرې دي نو دا په ولی کې نشته فما نقل عن بعض الكراميه وای بعضی کرامیون چې دا خبره نقل کړل شوې ده کنه چې من جواز کون الولی افضل من النبي چې دا ولی د نبی نه غوړه ده نو کفر و ضلال وای دا کفر ده او گمراهی ده دا پوه شو به نه ځکه کنه چې هغه دا خبره چې نه دا کوي او چې نبی چې نه نه غوړه ولی غوړه ده ځکه وای نبی الله تعالی نبی کړه او ولی په خپل باندې مجاهده کړی ده دغه کړه ده ولی شوی ده دا خبره کوي نعم قد يقع تردد چې واقع شوی تردد فی ان مرتبه النبوه افضل ام مرتبه الولايه چې مرتبه نبوت غوړه ده او مرتبه ولایت غوړه ده بعد القطع بان النبي متصف بالمرتبين رسول قد دي خبرنا چې نبی دا متصف په دوه مرتبه سره نبی هم ولی او هم چې نه دا نبی وانه يعني هغه نبی چې هم نبی او هم ولی نو دا غوړه ده هغه نبی نه چې هغه صرف نبی او ولی نه قطول نبی نه بیا دا کنه چې نبوت غوړه ده او کا ولایت غوړه ده نو چا ویلي چې دا ولایت غوړه ده ولایت ولې غوړه ده وې ځکه چې بدی کې بنده چې دا مخلوق طرف ته توجه کوي بنده حق طرف ته بنده به حق طرف ته توجه کوي
صرف او په نبوت کې چې نه کنه په نبوت کې دی الله طرف ته توجه کوي خو مخلوق ته توجه کوي ځکه چې نبی را لګره الله پاک د خلقو د هدایت لپاره دی نو هم الله د فکر کوي او هم مخلوق د فکر کوي او ولی دې د خلقو سره کار نه دی صرف خپل ځان برابر دی دویم دا دی چې د نبی دا تبلیغ جنن دا په مرګ باندې جنن دا ختم شي او دا ولی دا تصرف دې نه ختميږي دا هغه یو ته خبره کړي بل ته کړي هغه پوه شوي بل دا کنه چې ولایت دې نه دا کمال باطینی دی او نبوت دا کمال ظاهری دی او باطینی کمال دا غوړه دی نه ظاهری کمال نه او چا ویلي دي چې نبوت غوړه دی د ولایت نه ځکه چې دا نبی نبوت د صفت ده چې د سره بګي نور څوک نشي شامل دي او د دې په ذریعہ سره دی الله تعالی ته نږدې کیږي د نبوت په ذریعہ سره لکه پوه شو به باندې نو بعضی کسانو چې دا خبره دا کړی ده کنه صوفیانو چې نبی غوړه دی نه هغه دا خبره غلطه ده او چې ولي غوړه دی دا خبره غلطه ده ولا يصل العبد ما دام عاقلا بالغا الى حيث يسقط عنه الامر والنهي دا یو بل عقیده ده چې لکه بنده چې سو پورې دی عاقل بالغ وي او سو پورې دی چې نه دی لکه بهر سمانه پويږي نه دا امر او نهي دا نه ساقطيږي په دې کې رد په باز اباحيين باندې وړل را پرېږي اباحيين ورته وي هغه وایي کنه چې دغه چې بنده کله د ولایت یو درجه ته ورسي نو بیا د داغه لیکي لیکلېږي او بدې نه لیکلېږي کله که ښه کار کوي او کپت کار کوي داغه بدوم خله کله هر قسم ګره کزیناګانې کوي که شراب سکي که هر څه کوي خو بس دله کده دغه درجه ته رسیدل دي چې د اوس نیکی لیکلېږي او بدې نه لیکلېږي نو دا خبره غلطه ده وای دا غوړه چې نبی سره الله تعالی دا رعایت نه کړي او دا حضور صلی الله علیه وسلم چې هغه د ټولو نبیانو سردار دی چې دا سره دا رعایت الله پاک نه کړي نو د ولی سره بس رعایت وکړي واښوي دا مکلف دی تر دې چې الله تعالی په نبی باندې چې نبی نه راو شنو عصا ادم ربه فغوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلاف اولا کارو شو الله تعالی ورته تنبیه کوله عبس وتولى او جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى دا ایتونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنبیه په تور باندې دی راغلي چې خلاف اولا کار ته شوی دی او دا بل آیت کم نه دی د صحابه کرام مبارک ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيه واذا زانا کسان مشرکم چې د الله عبادت کوي سهار ماخام الله را بلی طالب علمان دي د ځان ونه شړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بار تنبیه راغله په خلاف اولا کار باندې چې پیغمبر علی السلام ته شویدا نبیانو ته شویدا نو ولی چې دا پکې د کوم مولای چې دی وته د کیږي ولا يصل العبد ونرسي کی بندا ما دام عاقلنا باغل سو بر چې دی عاقل بالغ الى حيث ليس يسقط عنه الامر والنهي يساقط لنا امر او نهي ولي لعموم الخطابات زکه عام راغلي دا خطابات الوارده في التكاليف كم راغلي په مکلف کې دوه اجماع المجتهدين على ذلك هذا مجتهدان اجماع په دې باندې وذهب بعض الاباحيين او بعض الاباحيين دې طرف ته دلیل الى ان العبد اذا بلغ غايه المحبه وصفاء قلبه وکله چې بنده ورسیږي د محبت انتهایی درجه ته او د رسول الله دا صفاشي واختار الايمان على الكفر من غير نفاق او دا ایمان لرا غورږي په کفر باندې بغیر د نفاق نه نو سقط عنه الامر والنهي نو ته نه امر او نه ساقطيږي ولا يدخله النار بارتكاب الكبائر او کبیره ګناهونو په ارتکاب سره الله پاک با ورته نه داخلي وبعض موباز بګړي الى انه تسقط بعض بګدا وای چې الى انه تسقط عنه العبادات الظاهره چې عبادت ظاهره هم ساقط دي و اور خلاصه کې چې دا مونږ او تاسو هم نشته ده لکه پیر صاحب جنن رسیدل نه وتكون عبادته التفكر او اذا د عبادت نه تفکر ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د دینه چې الله پاک ورته حکم کړو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر چې الله تعالی ست مخکینه ورسونه ټول ګناونه معاف کړي د دې باوجود په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره عبادت به کوچ د عبادت کول د وجه نه ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مبارک په پرسیدلی وي ځکه چې هغه به دغه نه کو ځکه چې هغه ست د جهنم یې روا د کفر نه یې روا د نفاق نه یې روا وهذا كفر وضلال فإن أكمل الناس في المحبة والإيمان هم الأنبياء ذكر طول خلق کې په محبت کې او په ایمان کې ټول کامل خو انبیاء دي خصوصا حبيب الله تعالى صلى الله عليه واله وسلم مع ان التكاليف في حقهم اتم واكمل سرنه چې دا مکلف کېدل دا په حق اتم او اکمل يعني نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين دا ټول په دې کې نه ده په بارے کې واما قوله عليه الصلاه والسلام
او د پیغمبر اسلام دا قول چې اذا احب الله عبدا لم يضره ذنب چې کله الله تعالی د بنده سره محبت ساتي نو بیا هغه ته دا ګناه zarar نه رسیدلی دا کم کسان چې اباحین دي او د دند لپاره دا دلیل نیول دی نو فمعناه معنی دا انه عصمه من الذنوب چې الله د ګناهونو نه بچ کوي نو فلم يلحق ضررها نو الله تعالی د تدریج هغه ضرر پرې پورنه منحققي چې الله تعالی بچ کوي او جو د په خپل باندې ګناهونه کوي نو بخا خالق لګي خدا خبره نشته چیرې دا یو درجه ته رسیدل دی نو چې سم کوي جو کول شي او الله پاک به دا غني کوي چې دا به لیکي او بده مینه لیکي ویم پس کا بس ته دا واړو